أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللسم نمبر 8 سورة بقرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اول باب یہ شمبرات پوری شروع دی. اول ایتونه کې الله تعالی قرآن کریم اعجاز حقانیت تشریحی د ویل چې دا قرآن د الله رښتینی حق یقیني کتاب دی. کوم انسانان چې په دې کې اراده د شک لري او یې شکینی د الله کلام نه غني بلکې د انسان قانون دا چې انسان د انسان طبعا مقابله کولی شي الله ور میدان لشي وکړي د درې حروف معنا. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب ورکړي قرآن له درې صفاتونو باندې چې قرآن ډېر جامع کتاب دی. شک پکې نشته او هدایت ته ده. څلورم او پنځم نمبر آیت کې او دریم نمبر آیت کې الله شپږ صفات د تقوا ولا ذکر کړل. ایمان بالغیب، الله تعالی باندې ایمان لرل په حال د نه لیدلو کې شته دی نه لیدلې مونږ د ایمان مبشتا. عبادت بدنی د مانځه اهتمام، عبادت مالی انفاق فی سبیل الله، قرآن باندې ایمان، سنت د نبی باندې او د مخکې کتابونو باندې او خاص کر قیامت. پنځم کې د نتیجې بیان کړ کامیاب دي خلک. اول دخول سره الله جنت لبوزي. شپږم نمبر آیت کې الله دویم جماعت ذکر کې شهیر ویل شي اهل الكفر. درې صفاتونه دی بیان کړل. یو خر قرآن او سنت نه انکار کړي، دعوت په اثر نه کې ایمان نه راوړي، دې سزا هم به ذکر کړه. اتم نمبر آیت نه را بده خو تر 14 نمبر آیت پورې 15 صفات الله ر منافقانو تشریح کړل. مقصد به کېدو چې اې د نبی امت ځان ساتي. نن ولسم اتلسم نن نسم او شلم نمبر آیت کې یو دوه مثالونه الله بیانوي. که قانون دار چې کله یو مسله مشکلی نو به مثال باندې حل کیږي ډیره ښه مخاطب ورمانه پويږي. رب ته تړونم د آیات مخکې سرداري الته صفات د منافقانو تشریح کړل. دیږي کې الله اوس دا مسله خط تشریح کوي په مثال باندې. الله یو غوږ کې د منافقانو مثال ده عقیدوي او عملی. قرآن چې کله انسان مطالعه کوي ګوري تقریبا 15 مثالونه دي کړي. شیخ عبد السلام صاحب لیکلي الموسوعه القرآنیه کې 52 مثاله. شیخ الاسلام ابن قیم به ذکر کړي چې سورې بقره کې صرف الله 15 مثالونه راوړل. څومره عجیب صورت. اول مثالونه داري به دې کې دوه مثالونه الله تشریح کوي، یو د اور والا او بل د اوبو والا. مقصد پر دوړو کې دار چې اور کې انسان لرنا پیدا کیږي، د انسان په ځل کې به د ایمان رڼای. اوبو کې اشاره ده د انسان ژوند لا سړی چې ژوند دی کېږي نو قرآن باندې ژوند دی کېږي. الله دې سره و تعلق ساتي، ملګرتوب وکوي انډیوالي.
د دې مثال خارج کړه دی یو سړی گاډي لري یو پای کې دای چالان دی چالانولې دویم دی بیټري کله سٹارټ نشي وغیرہ نو دا برکت نشي کولای وکړو بیټري په کې نه به شي کم طرف باندې لاړو برباديږي دا زین به سوال ای شو قران کې الله نبی صلی الله علیه وسلم تشریحي پیدا سره دلته راوړي تقریبا 250 مثال الله راوړي 250 وجدانا یو خدای پاره د نصيحت انسان چې پوېږي نو په مثال باندې پوېږي صحیح عبرت دی وایي دوی مقصد بری کې تدبر چې اے انسانانو قران کې سوچ وکړئ د دې وجنه د ابن قیم عبد الله ابن عباس حسن بصری علي ابن ابي طالب مسلک هم داو چې کله انسان قران لولي او تدبر وکړي نه اجر هم نشته سوچ وکړئ درېمه فائدہ ده دیوشي په حقیقت باندې سړې پويږي نه ځکه معقولي شي است کله کله الله تشبيه ورګي دی حسي شي سره لکه دې شي لګوره دې لکه پکار دی شیخ الاسلام ابن قیم لیکلي کتاب الامثال کې مستقل کتاب لیکلی د قران په مثالونو دې به ویلي چې کله انسان قران باندې ځان مثال باندې ځم پوي کې دا الله په نظم باندې عالم دی چې مثال باندې پوي نشي ګوره به عالم نه دا جاهلی اپ خپل فرمایي وکله چې مثال باندې ز پوي نشم نو الله لجاړم ان شاء الله زرم د علماو د زمرې نه بار کړل عجیب ونه شاو علماو دې دوه مثالونو مبارک به علماو تقریبا سلور اقوال ذکر کړی دي یو قول لري چې اول مثال د کافر او دویم مثال د منافق لیکن دا توجیه کمزوري ده وجدا چې مثال ډېر پر راځي چې دا مضمون خط تشریح شي کافر خو به غنه ښکارا دي هر څه مسله ښکارا ده دا مثال له ضرورت دي دویم ابن جرير ابن کثیر فرمایي دا دواړه مثالونه منافقانو دي ځکه ورسره الله تعالی فرمایي او کسویبن او د پاره دی اختیار دی څه مطلب الله تعالی فرمایي چې انسانانو د منافقانو مثال دا پیش کوي مثلهم کمثل الذي او کدا ورسره مثال ذکر کوي کم جستا سو خوخی دریم قول علماء ذکر کړي چې اول مثال د هغه منافق دی چې هغه گمراه دویم مثال دا یری سره دی چې قران نازلېږي ګوره حالات بری تشریح شي منافقت الله یې پرېدا څلورم قول علماء ذکر کړی دی چې اول مثال د هغه کافر منافق دی چې مرتد شي وی منافق ګیرم پرې خودلی د اسلام چغیم وای مسلمانان به دوکه چې لکه مسلمان دی خدا دینو څومره دردمن دی خو چې کله د کفر وخت راشي سره ټول نمخ غړ کافر به دی ایله لبه کوي کافر به اسلام سره دومره عناد او دښمنی نه ښکارا کوي لکه دا منافق ځکه دله خو مسلمانانو رګونه معلوم دي یره ویدل د څه گزار پکار دی د شوالی پکار دی دویم مثال الله دا هغه منافق ذکر کوي چې اوسنه مسلمانانو مابین کې وشيږي د خلکو په هیڅ شک ناراضي مثلهم الله مثال لوي مادر مثل تقریبا قران کې اوس درش په ذکرت الله راوړی دی زه په ځای باندې خبر اور باندې کیږي کله په دې کې معنا د وصفي صفات کله وعظ کله حاله جدا جدا معناګانو باندې راځي د دې مثال کې به دوه قول دي چا ویلي دی اولنې مثال دا دی نبی صلی الله علیه وسلم راغی مکه کې دعوت د قران او سنت شروع کړي سری خلکو مخالفت وکړو لاړو مدینه له الته مدینه والا ویلي لبیک د نبی صلی الله علیه وسلم سخت کومه کو کې تایید وکړي دین د اسلام د ایجن خورش نو اے انسانانو نقصان هغه چاو کې
شرانه راوړیو هغه چاو کې کړه هغه رڼا بند کړه چا چې بند کړه څه مطلب قران په یوځای کې بیانېږي ایسه خلک مخالفت شروع کړي چې مړ نه منو دا قران دې ضرورت نشته اصله ګرمۍ کې خپل دماغ خرابوي روزه می ګرمي می آرام پکاري بس دا هر وخت لګي داخله نو الله دې څنګه دا قران بوزم بل ځلا تاوان بتا سو کوي خو لیکن دا مثال دا تطبیق دومره خوندور نه دی دې وجه دا چې خو د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه ورسته ام د دین د اسلام قیامت پوری جاری دی دا مثال هغه وخت کې صحیح کېدو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی او اسلام ختم شوی دویم دلته ورشي عبارت رسې لیکيږي نبی او راوړو رڼا څه خلکو یې سمانه کړه دلته به عبارت پټېدل پکار دی دا غیر صحیح می سمانه ده مثلهم الله وی مثال د انسانانو کما مثل الذي پشان دا شاده استوقدنار شعور بلکی اور بلکې معنا لا اله الا الله ویلي فلما اضاءت ما حوله الله دې سړي ګر چا پر رڼا شو چې دل پیدا ورسېدا کلمت طیبه باندې د وینه مال ارث بچ شو مسلمانانو غنیمت کې برخه مور کړه حوله ویلي دومره عامه پیدا نه و دل پیدا و ایس الله مړ کې منافقت اخکار کې ول الله دارنا ته ویوړه قانوندار شکل سړی ور بلې نو آل تلرګي پکاري دوی سره نور عمل نو دویم دوی قدر د ایمان نکو الله وی ارث مته واخص لری میکړه استوقدنارن ور بلکی دلیل له بدیش په کوم ځای کې د قران او سنت دعوت د لری نه معلومیږي چې لکه دی ځای کې د قران دعوت ته سنت دعوت ته زیب درې دریم نه دویم دیږي اشاره و دیله چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو دا قران ډېر په تکلیف باندې الله و زده کې استوقدا طلب وکي فلما اضاءت الله شکل رڼا کې دی اور ما حوله وګر چا پیرې دی اور بلون کې ذهب الله بنورهم اس الله رڼا ختم کړه معنا مړې کړه دې منافقت ښکارا کی د شی ولونه ویل شي اصحاب الله بنورهم شیخ الاسلام ابن قیم لیکي اصحاب دا معنا وا چې اسی سرسری رڼا الله اخصدا وسم د منافقانو سره رڼا موجود ده نه الله وی اچ نشتا ارڅ ختم دي بنورهم ولی ویلی ور کې دوه صفاتونه دي یو رڼا چمک او بل سوزول الله دې منافقانو رڼا لاړه ارچ سوزول له اګور وسم شته حسن بصری فرمایي د هر جهنمی سرمن به الله اویا زره کړ دې جهنم کې سوزي به جوړي به سوزي به جوړي بزو اهم ولی ونه ویلي زیات رڼا ختمه ولک پاتې نه الله ټول می ختم کړو لری می کړو نارن لفظ قران کې وصل سلوي کړ تراغله په معنا د اور د جهنم حرام ګناه جدا جدا معناګانو باندې راځي وترکهم الله د انسانان پر خود پر تیارو کې لایف شروم بل شال چې الله ویني ویني بنورهم ویلي نور لفظ قران کې راغلي درې سروي کړ کله مقابل د ظلمت کله صفات د نبی کله صفات د قران کله صفات د تورات کله توحید جدا معنا غانو باندې برش کله مثال ذکر کیږي لکه دې مقام کې کله د سپګمې رڼا ظلمات جمع ویلي د کفر جدا لارې دي کنه یو لار ده بل لار ده بل اسلام خو یو لار ده صحیح لا يفسرون
اسم الله نه ګوري ظلمات قران کې کله معنا د تیرو راوړي جهل د زمکه تیری خاص کر د خېټې تیار چې بچدان کې حالت پروتي ور سات کې الله اوس تکمیل راوړي یعنی منافق سړی لا اله الا الله ویلی است الله مړ کې نو سم خل قبر کې بالا اله الا الله فایده ورکی اټس سمون داخله چې دی الله په شان د کڼو دی بوکمن په شان د ګونګیانو دی اومین په شان د لندو په هم لا رجون داخله نو واپس کیږي د باطل نه حق لا هم قسم من نه غوګونه کار کوي نه سترګي نه جبا لا يرجعون الله د باطل نه حق نه راځي شیخ الاسلام نواب سریګا سنخان لیکي معنا د گمراهی نه حق لا حیران دي دایت په تشریح کې مفسرین بیا بیان نه آیات دلیل په دې شکل انسان مرتد شي داغه په دې ګیرا داغه پرې پړګي په لا اله الا الله من الله دوک کېږي ما ذکر بیمانه دی اوس لاړو ورس الله بل مثال راوړي او کسیبن معنا او کزی سیبن دې مثال حاصل لري یو سړی د دشت کې روان دی د بسلی باران دی اوریس درزارم پکې د رڼاګانی تیری غوګونه کې ګوتی ورکړي چې تندر را پرې نوسی منافق انسان هم دشي چې الله اسمره حالات تشریح نه کړي کله چې رڼا شنو دا منډه اخلي چې تیری شو درېږي د منافق چې اسلام کې خیری منډه اخلي چې زم مسلمان یم چې شر خیری پکې نه بس زم مسلمان د اسلام پیژنم نه سره ویلیش صاحب هغه په سرلی باران مطر عام دی غیس ویل شي د وچکالې باران او کسوی بینیا پشان دا باران والا من السماء دا باران د برن دی فی ظلمات شدید کی تیری سما لفظ قران کې اوس رشل کړه سماوات اوس نوی ورېز د ویلې شي بر اسمان لا چتلا د قران تشبیه الله ورکړي د باران سره باران برنه راځي نو قران برنه دی د باران پیدا عامره قران پیدا معامره باران باندې تازگی شینوالی قران باندې فی ظلمات الله په دې کې تیری دی ورعد درزار دی او برقن اورناګانی ظلمات دی کفر او شرک او بدعات عام رات دلائل زجرنا برق معنا د قران دلایل الله په شان درنا دي رات سو کوئی دا ویل شي اغه आवाज نه د ملائک आवाज اې د ورېزو دی وخت کې دوی څه کوي یجعلون اصابعهم الله یګرځي د خپل لګو تو سرونه فی اذان په دې غوګونو کې د وجرتن درنا حذر الموت یریږي د مرګنا چرسنه تندر را پریروش صابع انا مراد اگر اوس وګته قران چې بیانې کنه منافق انسان یریږي چې لکه زموږ حالات خلق له تشینه کې الله دا رقم خلق دی او دا رقم خلق دی او دا سوای کې معنا سخت आवाज دوریس شغا خاص کر محلق حقیقت چې بدل ابن جریر لیکي موت کر راځي په معنا د ادم سابق عقابی اعجازي شهادت اسباب د مرګ جواب د سوال چې داخله په دې باندې د الله نه بچي والله محيط الله تعالی ګیرون کړي بل کافرین دي کافرون لرا نن کبد شي الله سبا ګیریږي به بس کوي وسیات ساته د بسرلی باران چې کله پړق وای نو ایسته په دې وخت کې رڼاش داخله به منډه والی چې به تیار شو دريږي ځای پسې نو ګویا کې د دې خلکو چې اسلام کې خیر راځي چې اسلام کې خیر نه ودرېږي دې منافقان تاسو ګورئ کنه چې کله غنیمتونه خیرونه ټول نه مخ ځان راړسي یکادو نجدید الله ودارنا یختبو چې وتختي افسارون د دې نظرونه کلمہ ادوا لهم شکل رڼا شي دوی لره رڼا کې مشوفي سبه کې مزل کوي لازمي متاری دواړه و اذا عزم عليهم شکل اور باندې تیری کې نو قام ودرېږي چې خیر پکې نه وي موږ اسلام سره پیژنو نه چې اسلام سره ویلې شي او چې خیر پکې د ټول نمخ ځان را رسي وس الله غصه شو اصل کې اشاره ده چې سړی له تاوانی وګټي بس دا صبر کې قران لا
اسلام لا دار منافقانو صفات نبی صلی الله علیه وسلم یو باندې چې راغی یا رسول الله ما سره بیعت مات کا سوره توبه کې ان شاء الله راشي دنیوي مفاد لرازي نور نه راشي ولو شاء الله کذ الله تعالی خو کوي لذاب بسمهم نو ختم کړي به د دې دا کوئی سامع او ابصاری ما کوئی باسرا وګونو سترګي مرګ ولې ذکر نه کیا کوئی اتفاقی شی دی یې دې حفاظت لري غوږ اوسترګو کو نو ځکه الله یې په دې قادرم خو امتحانن می پرې خودري وش علت باندې ان شاء الله ولنا قادر دی یې ولې ختمي ځکه الله په عرش باندې قدرت لري مشد الله عام دی او رضا الله خاص وي نیکو پوری ان الله یقینا الله تعالی شری علی کل شیء قدیر پارش باندې پورا طاقت والا نو معنا دیتونه دادا مثلهم دری خلق الله وی حال چې کما مثل الذی بشان دا چا د استوقد نارن شبل کاندور فلما ضاعت ما حوله شکر رنا کی دا اورګر چا پیر دنا ذهب الله بنورهم نو ختم کی الله دوی رنا مړی کی وترکهم مفریدی تیرو کی لایف شرون سنګوري سمون داخلك پشان د کڼو دی او پشان د ګونګیانو دی او پشان دړندو دی فهم لا رجون داخل نو واپس کیږي د باطل نه حق را او کسیبین یا پشان د باران والا من السماء شله د بارنا په ظلمات پدی کی تیری دی او رعد نوازونه دی او برق نورناګانی یجعلون اصابعهم نگر زیدا د ګوتو سرونه فی اذانهم پر غوګونو کې د وجرتن درنه او حذر الموت ریګ د مرګنا والله محيط بالكافرين الله ګرون کړي د ټولو کافرانو لرا یکاد البرق الله ونجدي دارنا د دیورې شو تک تیاب سارون د نظرنا وکلما دعا لهم شکل دوی لرنا کی مشوفی مسل کې پای کې واذا اسلم عليهم شکل تیار کې په دوی باندې نو قام ودريږي ولو شاء الله قد الله تعالی خو خوي لذاب بسمهم نو ختم کړي به دوی قوي سامعا وګنا وافصاری ما قوي باسر داسترګي پر خودل د پاره د امتحان ان الله على كل شيء قدير يقينا الله تعالی دې باري شماني پر طاقت والا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم